سلامونه ملګرو، نن درسره ډېر د خفګان یو خبر شیر کوم کوم چې به تاسو په سوشل میډیا باندې هم کتلی چې په 400 کې د 9 یا د 8 کلاس 2 ماشومان چې دي هغې په دې ټیک ټاک په کمنټس باندې چې دی نو وران شوي دي او بیا یو لګېدلی دی او بل ماشوم باندې فایر کړی دی او هغه شهید کړی شوی دی. دا که تاسو سوچ وکئ او خیال وکئ نو دا زمونږ د سوشل میډیا هغه نیګیټیو استعمال دی کوم چې مونږ به هر بار وایو چې د دې نیګیټیو استعمال نه دی پکار. نو مونږ لا پکار دي چې مونږ د اول سوشل میډیا استعمال چې دی هغه زده کړو، د هغې نه بعد چې دی نو مونږ دا استعمالوو. تاسو به کتلي چې ډېر خلک چې دي هغه عجیبه عجیبه پوسټونه کوي یا د چا په پوسټ باندې عجیبه عجیبه کمنټونه کوي، نو د دې نه همدارنګې مسایل چې دي نو هغه جوړیږي او هغه مخې ته راځي. نو پکار دا ده که مونږ په خپلو ګوتو باندې کوم څیز ټایپ کوو، کومه خبره که هغه د کمنټس په شکل کې که هغه د پوسټ په شکل کې، نو چې هغه باید اتنټیک وي، هغه د اخلاقي معیارو کې دن نه وي، هغه د چا د ذات پورې نه وي، هغه د چا تضحیک نه وي، هغه د چا بېعزتي نه وي. نو پکار ده چې هغه خبره باید مونږ ولیکو. که فرض که مونږ تنقید کوو نو چې هغه تنقید برای تنقید نه وي بلکې هغه تنقید برای اصلاح وي. که فرض که زمونږ ته د چا داسې پوسټونه راځي چې هغه زمونږ نه وي خوښ، نو په هر سوشل ایپ چې دی نو هغې کې دا اپشن موجود دی چې ته هغه متعلقه کس چې دی نو هغه بلاک کړه، پوسټ به ستا مخې ته نه راځي کوم چې په تا باندې بد لګي. خو که فرض که ته غواړې چې د چا سره بحث وکړې نو دغه بحث دی باید چې د اخلاقو د معیار دن نه وي او هغې نه خدای مکه داسې مسله جوړه نه شي کومه چې نن په 400 کې راغلې ده. دا که تاسو نن سوچ وکئ نو دوه موریانې چې یوه مور چې ده نو هغه به د خپل بچي سر ته ناست دی او هغې ته به جاړي، او بله مور چې ده نو هغه به د خپل بچي فیوچر او را روان ژوند چې دی نو هغې ته ګوري او جاړي به، د دواړو زندګي چې ده نو هغه تباه شوه. نو دا باید یو کمنټ چې دی نو دا نه دی بلکې دا یو ډېره لویه خبره ده. د دغه کمنټونو نه پکار ده چې مونږ دا رنګې کمنټونو نه مونږ ځان وساتو او مونږ بلکې مونږ خپل ماشومان چې دي نو هغه ایجوکیټ کو، هغه خپل ماشومان خپل ځوانان هغه په دې خبره باندې پوهه کو. د 2016 پیکا اکټ یو قانون دی چې هغې مطابق ته د خپل کمنټس ته د خپل پوسټ د هغې ذمه دار یو. که فرض که هغه د قانون خلاف وي نو ته به بیا چې دی نو د قانون سامنه کې او بیا به هغې ته مخامخ کېږي. نو پکار ده چې مونږ د دې وړو وړو خبرو خیال وساتو، د دې سوشل میډیا او د دې کمنټسونو په ذریعه باندې د پوسټونو په ذریعه باندې مونږ خپلې رشته دارۍ چې دي هغه خرابې نه کړو. ډېر خلک به تاسو کتلي چې هغې د دغه سوشل میډیا د لارې هغوی د یو بل نه چې دی نو هغه لرې شول، د هغو په خاندانونو په منځ کې دښمنیانې چې دي نو هغه پیدا شو. نو پکار مونږ له دا ده چې مونږ دغه کمنټونه دغه پوسټونه ډېر چې دی نو په احتیاط سره کوو چې چاته زمونږ د لاسو نه چاته تکلیف نه راسي. که فرض که تاسو څوک نشئ زغملی نو بیا پکار ده چې هغه بلاک کړئ، او که فرض که د چا سره اختلاف کول غواړئ نو چې باید هغه د اخلاقو په دایرې په منځ کې. ډېره مننه، ډېره شکریه.